کنه دې دکاندارانو ته خو تاسو بار بار وایي چې چا نه موبایل الې شناختي کارډ به تېرې دي د غلا موبایلونه بیا په کمو پیسو والي ولې الي لاړ شو هسپتال کې تیمه دار راغلي د لرې لرې ځای نه ملاستي او موبایل یې په واسکټ کې یا په جیب کې یا سر ته یې دی هم لاړ شي په هغه شکل کې چاته د کاوې سطو کې چاته د اوبو سطو کې ځان ورسره میلو کړي او چې د هغه سترګې ورشي نو دی ته نه موبایل پټ جیل ته چې تاسو لاړ شئ د غلا په کیس کې نو هلته خلک درته سپک ګوري که نه خیال هم ساتي او نن مې لسمه ورځ ده چې زوی مې شوی وه خانجي ډېر پریشان و بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی ګرانو مرګرو د فقیر آباد تاڼې پولیس یو غل نیولې دی چې هغه په خپله دا تسلیموي چې هغه مخکې نیول شوی دی دې ملزم سره هم خبرې کوو ایس ایچ او صاحب سره هم خبرې کوو چې یاره دا ملزم څنګه ونیوی شو او بیا د ملزم په خپل بیان کې څه ویلي دي چې د تعلق کم ځای سره دی د څومره وخت نه غلاګانې کوي او د څو پیرې جیل ته تللی دی او دا پیسې دی چېرته خرڅوي ملنګ جان خان دا راته ووایي دا چې کوم ملزم تاسو نیولی دی دا هم څنګه ونیوو او د څومره وارداتونه کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم د نامه راجا ده ساری سلیمان نامه ده د پلار راجا نامه ده د شبقدر اوسېدونکی دی دې سمو د مخکې پولیس نیولی په غلا کې جیل ته تللی میاشت یوه نیمه تېره کړه بیا په ضمانت راووت د ده طریقه واردات دا دی چې د ده رشته داران دلته فروټ خرڅوي دی هم هلته د فروټو په بانه ولاړي او چې داسې څوک میلمه یا چېرته کې د مریض دپاره یا کور دپاره څوک فروټ اخلي په توندی کې ګاډۍ ودرئ بد دی د هغې څارنه کوي بد دی ورشي ګیټ کلو کړي او قیمتي موبایل ته اوچت کړي او رفع چکر شي مخکینی فروټ والي روان شي بیا چې ورسي ځای ته نو موبایل ورسره نه د اوس څونه وارداتونه منلي دي داسې د اوس وخت کې 25 واردات منلي دي چې په هغې کې مونږ 19 موبایل هم ریکور کړي دي او کمې پیسو باندې کمې پیسې چې د اخیستې دي یعنې موبایل یې خرڅې کړي دي یو موټر سایکل یې پټ کړی و د هغې ریکور هم ترې نه شوی د هغه د نغدو په شکل کې او د هغې نه علاوه د ده نه 19 موبایل هم ریکور شوي دې چې دا کوم دکاندارانو باندې موبایلونه خرڅوي که نه دې دکاندارانو ته خو تاسو بار بار وایي چې چا نه موبایل الې شناختي کارډ به تېرې دي د غلا موبایلونه بیا په کمو پیسو والي ولې الي اصل کې دیم لالچ وهي چې د 50,000 روپو موبایل دي ته په 10,000 روپۍ میلاویږي نو دې غل به دا پوزیشن جوړولو چې د به خپل شناختي کارډ استعمالولو او خلکو ته به ویل چې یاره زه کاروباري سړی یم روزګاري سړی یم یو دوه موبایل اخلم او بیا خرڅوم نو ده به په خپل شناختي کارډ خرڅول قواعد په هغې ته برابرول او هغې ته پته نه وه چې یاره دا غل دی د دې وجې به ترې هغې موبایل پولیس ونیو پولیس ته څنګه پته ولګېده چې دا کس دی دا موږ ته اطلاع میلو شوې وه چې یاره د چرګانو چوک کې یو مشکوک کس دی او ګاډو ماډو ته تاویږي را تاویږي داسې ظاهرېږي لکه چې غل دی او موږ چې موقع ته ورغو نو واقعي دا هلک مشکوک و موږ چې ونیو دی هم ځان سره راوستو دی موږ یې ټارګېټ کړو تپوس پوښتنه هم ترې وکړه نو ده دا انکشافات وکړو چې یاره دا طریقه کار دی دې نه علاوه دی دا هم وایي چې کله کله ما ته موقع میلو شي نو د هسپتال ته هم لاړ شو هسپتال کې تیمه دار راغلي د لرې لرې ځای نه ملاستي او موبایل یې په واسکټ کې یا په جیب کې یا سر ته دی هم لاړ شي په هغه شکل کې چاته د کاوې سطو کې چاته د اوبو سطو کې ځان ورسره میلو کړي او چې د هغه سترګې ورشي نو دی ته نه موبایل پټ دا کومو دکاندارانو باندې چې دوی موبایل خرڅ کړي تاسو ترې ریکور کړي نو دې دکاندارانو خلاف هم څه کاروایي کېږي بالکل جی یو دکاندار یې موږ ته خیلی او هغه دکاندار ځای پرېښی او تللی بل دکاندار یې چوخي راته نو هغه و په موقع باندې د هغه نه مونږ موبایل ریکور کړي او د هغې خلاف هم قانوني کاروایي کوو پولیس ولې نیولې دلته غلا کې نیولی وم څه غلا دې کوله موبایل غلا نه کو څنګه دې پټول ته غلا څنګه کېده موبایلو خانجي دا ګاډۍ ودرېږي زه څارم هم بیا ترې موبایل اوچت کړم د ګاډي نه پټې او دا څومره وخت نه کې دا مخکې یو 2 میاشتې مخکې کولو خانجي جیل ته چې لاړم اوس راغلم اوس مې بیا وکول اوس دې بیا شروع کړې وه او یو 2 ورځې مې کېږي څو وارداته دې اوس کړي دي اوس خو مې یو 2 کړي وو خانجي څنګه طریقه کار صحیح ته ووایه که نه خانجي ګاډۍ ودرېږي هغه سودا کوي د سبزۍ منډۍ سره خولۍ سره خانجي او د فروټو والا دقل ته وړم راوړم نو بیا څنګه دې ګاډه هو لا کی که نه ته بیا څنګه موبایل پټې خانجي لاک ګورم ورته چې کم یو لاک نه هغې له ورځو
نو ولې چې سبزی نه خلک ځي خلک ګاډی کولو پرېږدي څه خانجي ګورم ورته چې کوم یو لاک نه هغې له ورشو چې د چا شیشه ښکته دی په دغې کې ایښي نسي ورشو. څو کسان کار کوئ تاسو؟ خانجي زه خو یوازې یم د ډېرې شوقه درنه راځم یوازې. روزانه څو موبایلونه پټئ؟ روزانه خانجي بس کله یې پټ کړو کله یې پټ نه کړو خانجي ده. نو چې کله پټ نه کې بیا سکے پیسې چېرته نه راوړئ؟ خانجي دغلته به بیا دغه د هسپتال کې سملمه. اسې مطلب چې کله موبایلونه پیدا کړي نو زیاته زیاته کله څونه پیسې دې ګټلې دي داسې دی کې؟ خانجي به ته ورځې ورځ یو کله یو ولګي کله ول نه لګي. زیاتې پیسې دې کله ګټلې وي؟ خانجي مخکې مې کړي. څونه؟ یو 2 دانې مې والي مخکې. هغه څونه پیسو باندې بیا خرڅ کړي؟ هغه د 15,000 باندې خانجي. د 15,000 روپۍ په یو ورځ کې ګټلې دي تا؟ ته په دې بیا څه کوې په دې پیسو؟ خانجي دا مې په جوارۍ باندې دلته د خیبر بازار کې به کېدم پاسېږدم هلته به په جوارۍ راوختې خانجي. څنګه جواري به دې په څه کوله؟ په تاش به دې کوله که په څه؟ کرکټ باندې مې خانجي کړی په لډو باندې مې په تاش مې. څو بچې دي؟ 3 بچې مې. دا ته چې کله دا پیسې لکه 15,000 روپۍ ډېر شی دي چې په یو ورځ دې کله ګټلې دي کور ته دې پکې څه وړي دي؟ خانجي کور ته مې خاص دا نه دي وړي پیسې. ولې؟ بس خړلې مې دي خانجي. نو کور کې ښځې او بچو خرچه څوک کوي؟ مور او پلار مې کوي. ستا؟ مور پلار دې پته چې غلاګانې کوي؟ داسې خاص ورته نه لپاره تللی دی خانجي. په جوارۍ کې مطلب څونه پیسې ګټلې دي که صرف بیللې دي؟ والله خانجي سي خاص هم پکې نه دي ګټلي. څونه وخت نه دی موبایلونه پټول؟ مخکې مې 2 میاشتې مخکې به یو 8 میاشتې پټول خانجي بیا ترې لاړم جیل ته بس بیا مې توبه ایستې خو دا اوس 2-3 ورځې وشوې چې اوس پکې بیا راغلی. څو پیرې جیل ته تللی وې؟ یو پیره خانجي ته. څونه ورځې دې جیل کې تېرې کړې وې؟ 1.5 میاشت. بیا چا راخلاص کړې وې؟ هغه پلار راخلاص کړم. او توبه ته وباسله که پلار د باندې وباسلې وه؟ پلار مې مې ایستې و ما مې ایستې وه تر. بیا چېرته لاړې بیا؟ کور ته بیا بوتلم. نه تا وې چېرته تللی وم چېرته تللی وې؟ جیل ته خانجي تللی وم بیا لاړم چې پلار راخلاصم کور ته بوت. نو بیا پلار نه چې اوس ته راتلی نو ته پته نه لګېده؟ نه پټ ترې راغلم خانجي. نو ته جیل یې تلو نه بیا نه یېرېدې چې بیا به جیل ته لاړ شم؟ ولې نه خانجي خو بس شیطان دغلته را شیطان دوکه کو خانجي په ښه توبه مې ایستې وه شیطان دوکه کو. نو بیا به دې توبه کله وباسې؟ بس اوس مې خانجي داسې د پلار نکم توبه چې دا کم. تا ته څنګه پته لګي چې د دې ګاډي دا ګیټ کلو دی یا بند دی؟ ځکه خو هر څوک لاک کوي که نه؟ خانجي مونږ ورته ګورو د چېرته داسې شوي دي چې په لاس چا موبایل د پټولو هملته یې نیولې ګاډي؟ کله؟ دا مخکې بل ځای. بیا د سره څه وکړل؟ بس والیم او بیا پرې خوستې. دا موبایلونه چې ته راخلې که نه نو دا ته بیا خرڅې چېرته؟ د غلا موبایل خو څوک نه اړي که نه؟ پاټک کې کسانو خانجي هغې باندې هغې ته پته چې دا د غلا دی؟ نو ارزان د نه اړي که ګران؟ ارزان یې لیکلی. هغې ته پته چې دا تا پټ کړی دی نو هغې یېرېږي نه د پولیس نه؟ والله خانجي ما پولیس ته وښود. تا په دې پیسو باندې صرف جواري کړی دی که نور هم چېرته خرڅ کړې؟ نه جي نور چېرته مې نه دي وړي بس صرف په دې جوارۍ جوړاګانو له ډمو له؟ نه جي هغې شوق نه کوم. نو کور ته چې داسې وړې نه ته صرف د جوارۍ دپاره غلا کې نو دې کې تا ته څه فایده ده؟ بس خانجي عادت هم جوړ شوی ده. عادت هم دغه جوړ شوی د پلار نیکه دې نوره توبه. څو وروڼه یې؟ موږ 4 ده. نور وروریان دې څه کار کوي؟ مدرسه کې دي. نو ته مدرسه دې نه ده ویلې؟ والله خانجي ما نه ده ویلې. دې نه پهله تا څه کار کولو؟ څه کار دې کولو دې نه پهله؟ ریډۍ کار به مې کولو پلار سره. ریډه څه مطلب؟ پروت به مې خرڅولو ډېری شوقه لري. نو هغې کې پیسې نه وې؟ ولې نه وې خانجي خو به دلته عادت شو یو پیره 2 راځو بس بیا عادت شو. چا پې راوړولی وې؟ دلته مخکې مرګړي و هغه تللی اوس افغانستان هغې پې راوړولي وې. کله چې پټ نه کړي نو بیا سره پیسې چېرته وي؟ خانجي دلته و چې بس پټې نه کړو کله یو ځای بیا هسپتال کې سملو خانجي او کله به دغلته یو ځای بل ځای کې پراته. ته چې جیل کې د څونه وخت تېر کړل د دې کې ملګري جوړ شوي د دې شي؟ نه جي نه. جیل ته چې تاسو لاړ شئ د غلا په کیس کې نو هلته خلک درته سپک ګوري که نه خیال هم ساتي؟ سپک راته ګوري. څه وایي؟ بس وایي غله خوا کېنه غله ویل ته څه پټ نه کېدل. لکه سخت وخت دی؟ جي سخت کور کې هم سخت وخت وي په علاقې کې موبار نو بیا ولې کوې دا کار؟ بس خانجي دا نن مې 10مه ورځ د زوی مې شوی خو بس هسې شیطان حرکت راکړو راخوشی شوم دوکې کې. جي اوس د دې نه پس څه خیال دی کې به دا شي که نه؟ خانجي زما د پلار نیکه دې م توبه زه به پېښور ته همداسې راتلم هسې کار مار له د پلار نیکه مې توبه چې دا شی به نور دا شیز به نور بیا نه کې؟ نه جي
او کو کې بیا بس چې خانجي بیا د حکومت ولي چې بیا مې وکړه په غلطۍ کې مې ګیر کړم داسې نو څوک به دې ولي د حکومت مې دې بیا ولي چې غلطۍ کې ګیر ستا اجازت دی ورته او زما بیا اجازت دی او نن مې لسمه ورځ ده چې زوی مې شوی وه خانجي ډېر پریشان دی تا نو دا دې پیرې د غلا د هغې دپاره کوله او چې بس هغه ووایه که نه څه دې کول خانجي بس دې دپاره به کوله بس نو چې پردي بچي خوارې او خپل بچو لوړې تا ته ځان ښه ښکاري خانجي بس غلطي به ډېره کړې ده لږه نه ډېره غلطي به کړې اوس به بیا دې پیرې د څوک را خلاصوي بس ګورو به پلان به مې خرڅ کار کوي ای به را خلاص کي ای به وي نه چې یو ځل توبه وباسلی بیا ولې غلا بس پته نه لګي نو ګورو به پراته به د الله سره دا کم دکانداران چې د غلا موبایلونه اخلي هغې ته تاسو څه ویل غواړئ په دې ویډیو په ذریعه باندې نو زما خو دې دکاندارانو ته دا پیغام دی چې قطن د غلا موبایل مه اخلئ داسې موبایل وي چې په سنیچنګ کې اخیستې شوي په هغې کې څوک لګېدلي یا مړ شوي وي او دې دا موبایل والي د 10 روپو لالچ دپاره او هغه موبایل بیا ټریش شي او دا دکاندار راشي نو دا په دې 302 کې یا په دې زخمي کېدو کې پوره شامل دي ځکه چې دې ته پته ده چې دا شی د 1 लाख روپو دی مال یو سړي راوړو په 10 روپۍ راکوي نو دله دا سوچ پکار دی چې دا موبایل زه وانخلم دې کې فرق دی او دې ټولو دکاندارانو له یو اتفاق پکار دی بلکې دې صدران شته دي چې هغوی دې پوه کړي چې بهی د داسې خلکو د مشکوکو خلکو نه هېڅ قسمه موبایل مه اخلي څنګه چې تاسو دا ملزمیات کو بل چا سره هم لګیا وی دي ډېر زر روزي وجه صحیح دا کم مدیان چې دي خلک وایي چې نه راځي هغه مدیانو ته څه ویل غواړئ نو زما خو هغه مدیانو ته دا خواست دی چې ګوره د چا بچي نه څوک موبایل والي هغه خوب کې زخمی شي او پولیس دومره منډې تړلې وي د کیمرو په ذریعه د سی ډي آر په ذریعه د انفارمیشن په ذریعه باندې هغه ملزم ته ورسي په 2-3 هفتو کې ملزم را پیدا کړي بیا هغه انټاروګیټ کړي د هغه نه ریکوري وکړي هغه تصدیق وکړي چې او ما دا کار کړی دی او په هغې کې دی جیل ته لاړ شي نو زما دې دا خواست دی چې یو دی ورسره کمپرومایز نه کوي او یو دی چې دی نو دی ځان له وکیل نیسي وکیل دې نیسي چې څنګه د ده وکیلي چې د دیم وکیلي چې هغه وکیل سره دی باس مباحثه کوي او کم از کم د ده ضمانت سپریم کورټه پورې ځي خلک یریږي وایي یاره مطلب دی به را سره بیا دښمني وکړي دا غله دونه تکړه وي چې بیا خلکو سره دښمني وکړي نه چې د غل خو هېڅ ایمان نی ډېر کمزور ایمان والی چې غل شي د هغه بس ایمان ني نو یره نه پکار یره د الله نه پکار ده چې کوم اصلي مقرري د بنده هغه به اسم وي په کور به هم وي په کټ به هم وي او په لار کې به هم وي نو زما دې ته دا خواست دی چې یره دې نه کوي او چې دغه رنګ دی یریږي او داسې دی غلو ته موقع ملاویږي د ضمانت او دی بار روزي نو دی نور هم دلیر شي او مخکې چې سړی زخمي کړي نو بیا پکې سړی مړ کړي نو زما دا ریکویسټ دی خواست دی عوامو ته چې چا سره داسې څه مسله وشي او ملزمان ونیوی شي پولیس ونیسي او جیل ته لاړ شي نو دی کم از کم د ده خپل سپورټ کې د وکیل نیسي چې د ده وکیل سره باس مباحثه کوي او د دې کې پر کردار ته رسي او دې سزا کېږي ډېره مهرباني